دغه وخت کې چې دلته دغه جنگونه او واقعات پیښیږي او جریان لري، هلته د جزیرة العرب د شمال څخه یو بل لشکر را رهیدي چې د دې لشکر مشر یا مشره یوه ښځه ده چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه دی. د دې قوم د دې متابعت کړی دی. دغه ښځه اصلا د عربو د نصاراو څخه وه او اوس یې د مسلمانانو سره د جنگ اراده ده، خو پر لار یې داسې اراده وکړه چې اول به یې د بنو تمیم د قبیلې څخه را شروع کم چې مشر یې مالک ابن نویره دی. اوس نو د مالک ابن نویره پر طرف دوه لشکره ورهیدي، یو د سجاح بنت الحارث لشکر دی چې د شمال له طرفه ورهیدي، او بل د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لشکر دی چې د غرب له طرفه ورهیدي. کوم وخت چې د سجاح لشکر و بنو تمیم ته ورسېدي، مالک ابن نویره د هغو سره د صلح خبرې شروع کړې او سجاح ته وویل زه اوس د خالد ابن ولید لشکر در څخه منع کوم، ته ما د هغه سره پرېږده او ته چې کومو ځایو ته ورځې او هغه نیسې، زه په هغو کار نه لرم. هر ځای چې تا ونیوي هغه یې ستا او نور یې زما. مالک ابن نویره او سجاح بنت الحارث پر دې اتفاق وکړي چې جزیرة العرب به په خپل منځ کې سره تقسیموي. ښځې هم دغه صلح قبوله کړه او لشکر یې امر کړي چې د مالک سره جنگ مه کوئ. بیا یې د لشکر د مشرانو سره مشوره وکړه چې اوس به چیرې ځو او د چا سره به جنګیږو. د دوی اتفاق د هغه یمامې پر طرف سو کم چې هلته مسیلمة الکذاب دی او هغه هم د نبوت دعوه کړې ده. د سجاح لشکر د یمامې پر طرف رهیسو. په دغه وخت کې د خالد رضی الله تعالی عنه لشکر د مالک ابن نویره پر طرف ورهیدي او سجاح بنت الحارث د لشکر سره د یمامې پر طرف ورهیده. هلته بیا تر یمامې د باندې د عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه او د شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه لشکرو اړولې دي او د خلیفة رسول الله ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د اوامرو انتظار باسي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې مالک ابن نویره ته ورنږدې سو، مالک او د هغه ډله په دغه وخت کې په مشورو مشغوله وه او وایي د جزیرة العرب حالات ګډوډ او بحراني دي. هر څوک چې لشکر لري هغه غواړي چې ټوله جزیره ونیسي. سجاح بنت الحارث له یوه طرف، مسیلمة الکذاب له بله طرف او مسلمانان د بلې خوا را رهیدي. نو مشوره سره کوي چې موږ باید څه وکړو. د مشورو په اخر کې دې نتیجې ته ورسېده چې هغه رښتیا او واقعي دین اسلام دی او د ځان په باره کې یې دا ښه او بهتره ولیده چې ردت پرېږدو او اسلام ته رجوع وکړو. هلته بیا د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه سره دا اوامر ورسره وه چې یو قوم یا یو ځای ته چې ورسې د سهار انتظار به کوي. کومو د مرتدانو له طرفه اذان واورېدی حمله به نه پر کوي او د زکات په باره کې خبرې ورسره وکړي. او کومو اذان نه واورېدی بې له خبرو حمله پر کوي. د مالک ابن نویره قوم چې په دغه وخت کې لمونځ او اذان پرې ایښې وه، خو اوس یې بیرته و اسلام ته د رجوع په باره کې خبرې او مشوره سره کړې وه او عملا یې اسلام نو تطبیق کړی. نو خود د سهار اذان ونسو. خالد رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه. څرنګه چې حمله ناڅاپه او د هغو په بېخبري کې وه، مالک ابن نویره او د هغه قوم یې ټول بندیان ونیول. مالک ویل موږ په مشوره کې وو او د مشورې نتیجه مو داس وه چې موږ بیرته اسلام ته رجوع کوو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وویل اوس د دوی حال نه دی معلوم چې رښتیا وایي که خلاف. موږ باید د دوی د حال څخه یقین حاصل کو چې دوی اسلام ته رجوع کړی ده که یا. د دې ډېره سته چې موږ یې پرېږدو او بیا دوی حمله را باندې وکړي. نو یې ټول بندیان وتړل
او خپل ملګرو ته وویل چې د بنجانو سره مو ښه معامله او گزاره کوي. شپه راغله او د شپې ډیر شدید یخ شو. نو خالد رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې غږ کړ: دافئو اسراکم، یعنی بنجان مو ګرم او تاوده وساتي. مګر په هغه وخت کې د جزیره العرب په عربي کې دا اصطلاح و چې دافئو یعنی مړکی. لشکر هم ټول بنجان مړک. مالک ابن نویره د قوم سره ووجل. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې د مالک له طرفه پیغام سو، اوس باید د خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره سم د یمامه و طرف ته رهیس. نو خود د لشکر سره د یمامه پر طرف رهیس او د بل طرف سجاح بنت الحارث د لشکر سره د یمامه و طرف ته ورهیده. هلته په یمامه کې مسیلمه الکذاب د حالاتو خبر اخلي او ځان په خبروي. هغه ته هم دا معلومه و چې عکرمه او شرحبیل رضی الله تعالی عنهما د لشکر سره تر یمامه د باندې اړولې دي او دا خبر هم ورسېدلی و چې سجاح هم یمامه ته رارهیده. د بنو حنیفه چې د یمامه خلق دي او د بنو عامر چې بله قبیله ده په منځ کې هم د یو پخوانی قتل دشمنی پاته و چې د هغه قتل د انتقام اخیستلو د پاره بنو عامر هم د یمامه د حمله د پاره ځانونه تیار کړی دي. اوس پر مسیلمه مځکه تنګ سوه. ټول لشکرې د یمامه پر طرف ورهیدي. مسیلمه وویل ښه خبره دا ده چې سجاح په یوه شي راضي کو او بیرته وګرځي، ځکه د هغې د ګرځېدلو امکانات شته او بیا چې موږ د مسلمانانو څخه فارغه سو بیا به یې بیرته د هغې سره معلومه کو. مګر لوی او سخت مشکل د مسلمانانو دی چې بې له جنګه په بل هیڅ شي یې نسو ګرځولی. نو مسیلمه او د قوم پر یوه فیصله اتفاق وکړي چې څو بنده یا مادې درلودې. اول یوه ډله به بنو عامر ته ولیږو چې جنګ ورسره وکړي، هغه به هلته مات او خنثی کو. دوهم که سجاح راغله هغه به د یمامې په میوو راضي کو، په میوو کې به حصه ورکو او دا به بې له جنګه ولاړه سي. دریم د مسلمانانو د لشکرو سره به جنګ وکړو. دا د مسیلمه الکذاب فیصله وه. خیر سجاح را ورسېده او مسیلمه د خبرو د پاره ورووتی. مسیلمه او سجاح د دوو لشکرو په منځ کې د خبرو د پاره په یوه خیمه کې سره کښېنستل. د دوی فیصله پر دې وسوه چې سجاح ته به د یمامې د یوه کال نیمې میوې ورکوي او دا به بې له جنګه بیرته ځي. د مسیلمه مقصد دا و چې د اوس د پاره د سجاح له شره خلاص، نو یې ځکه د یمامې نیمې میوې ورکړې او سجاح یې راضي کړ. سجاح هم بیرته ولاړ. په دغه وخت کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ و عکرمه او شرحبیل رضی الله تعالی عنهما ته ورورسېدي. خو په لار کې د عربو د یوې قبیلې سره مخامخ سو او هغو دا ښکاره کړه چې دوی مسلمانان دي. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې تاسې مسلمانان یاست، نو ستاسې وظیفه دا ده چې زموږ تر شا چې هر څوک راپسې راغلی تاسې به هغه ګرځوئ، نه به یې پرېږدئ چې راپسې راسي، یا به موږ ته خبر راکوئ. هغو ویل دا کار یې پر موږ. خالد رضی الله تعالی عنہ رهیسو، تر شا نه ګوري ځکه زړه یې بېغمه دی. څو عکرمه او شرحبیل ته ورورسېدی. په دغه وخت کې لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې الهي الهام وسو او دا یې په فکر کې وروګرځېده چې د خالد تر شا څوک نسته چې د شا له طرفه یې وساتي. نو یې څونه نفر چې پیدا کولای سوای د هغو څخه یوه کوچنۍ ډله جوړه کړه او ویل تاسې به په خالد پسې یمامې ته ولاړ سئ. د خالد تر شا څوک نسته، تاسې به یې شا ساتئ. دا ډله هم پسې رهي سوه تر څو هغه د اعرابو ځای ته ورسېده چې هغو باید د خالد رضی الله تعالی عنہ شا ساتلی وای.
خو هلته هیڅوک نه و. یعنی هغو اعرابو پر خپل وعده وفا ونه کړه او په خپل کار پسې تللي وو. نو دغه د مسلمانانو ډلې هلته واړول چې د خالد رضی الله تعالی عنه شاه وساتي. خالد رضی الله تعالی عنه هلته د عکرمه او شرحبیل په ملګرتیا د یمامې و طرف ته رهیدي. عکرمه د لشکر پر راسته طرف دی او شرحبیل د لشکر پر چپه طرف دی او مخته دی. دوی د شپې تک کوي او د ورځې پټیږي. غواړي چې د مسیلمه په بې خبرتیا کې یمامې ته ورسیږي. د مسلمانانو لشکر د شپې رهیدي چې یوه سیاهي ولیده. هلته چې ورغله یوه ډله مسلح خلق بیده دي. څوک وایي 40 نفره وه، څوک وایي 80 نفره وه. د دې ډلې مشر مجاعه ابن مراره و چې دغه مجاعه هم د بنو حنیفه د رئیسانو څخه یو رئیس دی. مسلمانانو دغه نفر ټول بندیان ونیول او ول تاسې څوک یاست؟ خو دوی د بنو حنیفه هغه ډله وه چې د مسیلمه له طرفه د بنو عامر د حملې دپاره لېږل سوي وه. نو په شپه کې دوی بیده وه او مسلمانانو ټول بندیان ونیول. دغه نفر یې و خالد رضی الله تعالی عنه ته راوستل. خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنې ځینې کوي چې ستاسې دین څه شی دی او څه عقیده مو ده؟ دوی وایي مسیلمه زموږ نبي دی. نو د هغو نفرو څخه یې یو نفر پس له پوښتنې وژي. خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې دوی د هغه خپل کفر څخه واوړي، خو فایده نه کوي. دوی پر هغه خپل کفر ټینګ دي. نو یې یو ځینې وژي. کم وخت چې هغو ولیده چې بې له مرګه مو نه پرېږدي او دوی هم د خپله کفره نه اوښته، نو یو نفر ورته وویل یا خالد، ته د یمامې د خلکو دپاره خیر غواړې که شر؟ په هر حال دغه یو سړی چې زموږ د ډلې مشر دی او نوم یې مجاعه ابن مراره دی پرېږده، مې وژنه. دی زموږ د رئیسانو څخه دی. دی پرېږده، ضرر نه در رسوي. که ته د یمامې دپاره شر غواړې چې د یمامې خلق دې ټول مړه کړه، بیا دی هم ووژنه. او که د یمامې د خلقو دپاره خیر غواړې، ښایي دی ستاسې منځګړیتوب وکړي، ځکه دی هم یو مشر دی. خالد رضی الله تعالی عنه د سړي خبره ومنل. مجاعه ابن مراره یې پرېښاوه او په خپله خیمه کې بندي کړي. اوس مسلمانان د یمامې پر طرف رهیدي. هلته مسیلمه هم د خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر پر رسېدلو خبر سوی و. مسیلمه هم خپل لشکر و یوې منطقې ته را ایستلی و چې عقربه ورته ویل کېږي. د دغې منطقې شاته دشت و. عقربه د یمامې تر قلاو د باندې ځای دی. که څه هم یمامې ډېرې ټینګې او مضبوطه قلاوې درلودې، مګر څرنګه چې دوی د خپل لشکر پر ډیروالي او پر خپل قوت باور او اعتماد درلودی، نو لشکر تر قلاو د باندې را ایستلی و. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم خپل لشکر پر داسې ځای سره ځای پر ځای کوي چې یمامه تر لاندې و. بیا نو خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر بیرغونه وویشل. د مهاجرینو بیرغ د سالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنه سره و. د انصار بیرغ د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه سره و. او نور عربي قبیلو ځان ته جلا بیرغونه درلودل. اوس نو دوه لشکره سره مخامخ دي او د جنگ دپاره تیاری او آمادګي نیسي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د مسیلمه په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو حدیث اوریدلی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مسیلمه لره یو شیطان دی چې حالات ورته وایي. کم وخت چې دغه شیطان ورته راسي، د ده تر خولې ځګان راوځي. کله چې مسیلمه وویني، کم وکولای سوای چې ویې وژني، مې پرېږدي، او کوم وکولای سوای چې په چم سره یې ووژني، هم یې ووژني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسیلمه په باره کې د غدر اجازه ورکړې وه. او اوس خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مسیلمه سره چم وکړي او په مناسب وخت پسې ګرځي. نو یې مسیلمه ته نفر ورولېږي، ویل د مخه تر دې چې جنگ شروع سي، زه او ته به سره کښېنو، خبرې به سره وکړو.
مسیلمه هم قبول کړه او راغلی د خالد رضی الله تعالی عنہ سره کښېنستی ویل وایه څه وایه. خالد رضی الله تعالی عنہ وویل زه آماده یم چې بیرته ولاړ سم، خو په دې شرط چې د یمامې نیمې میوې راکې. مسیلمه ویل صبر وکړه. مسیلمه لاس پورته کړي، هغه د شیطان ورته راغی. د مسیلمه تر خولې ځګان راوځي او ویل یا نیمې میوې به سجاح اخلي او نیمې به ته اخلي، نو موږ ته څه را پاته سوه. خالد رضی الله تعالی عنہ وویل د میوو درېیمه حصه راکه، زه درڅخه ځم. مسیلمه ته بیا هم هغه د شیطان راغی او تر خولې ځګان راوتل. ویل یا خالد رضی الله تعالی عنہ ویل د میوو څلورمه حصه راکه، زه درڅخه ځم. مسیلمه ته بیا شیطان راغلی، اوس غواړي چې تر خولې ځګان راووځي. خالد رضی الله تعالی عنہ حمله پر وکړه. مسیلمه په ځغستا ځینې وځغستل او ځان یې خلاص کړي. دلته نو د دوو لښکرو په منځ کې جنگ شروع شو. اوس د مسلمانانو ټوله لښکرې، د عکرمه لښکر، د شرحبیل لښکر، د خالد لښکر 12,000 نفره دي او د یمامې یا بنو حنیفه لښکر 40,000 نفره یا په بل روایت 100,000 نفره دي او د دوی په منځ کې شدید جنگ شروع شو. مورخین وایي د اسلام په تاریخ کې چې هر څونه جنگونه پر مسلمانانو تیر شوي وو، تر دغه جنگ شدید جنگ نو پر تیر شوی. تر ټولو هغه شدید جنگ د امامې جنگ دی. بنو حنیفه یو قوم دی چې عصبیت یا قوم پرستی پکښې ده. تر هغه وخت جنگ کوي چې یو نفر یې پاتې وي، مرګ په سترګو ویني او پر ورزغل. نو ډېر شدید جنگ جاری او روان دی. د مسلمانانو د ټولو لښکرو عمومي قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی او د کفارو د لښکر قومندان محکم ابن طفیل دی چې د مسیلمه وزیر و. په خپل مسیلمه د لښکر تر شا ولاړ دی، جنگ نه کوي، فقط خلق و جنگ ته تشویقوي، نارې وهي چې نن ورځ د غیرت ورځ ده، ښځې او مالونه مو وساتئ، شرف او نسب مو وساتئ. د مسیلمه لښکر د ښځو او مالو دپاره جنگ کاوه، خو په دغه جنگ کې د مسلمانانو شعار وا محمدا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې یاداوه او جنگ یې د هغه د دین دپاره و. جنگ ډېر شدید شو. په دغه وخت کې د مسلمانانو لښکر سره وپاشل شو او د مسیلمه لښکر وکولای سوای چې د اعرابو له طرفه د مسلمانانو په لښکر ورننوځي. د مسلمانانو خیمې د دوی د لښکر وشاته وې چې د خالد ابن ولید په خیمه کې هغه مجاعه ابن مراره بندي و او د هغه د پیرې دپاره د خالد رضی الله تعالی عنہ ښځه پاته وه. ښځه ده، توره ورسره ده او د بندي ساتنه کوي. د مسلمانانو لښکر داسې سره وپاشل سو چې د مسیلمه د لښکر مقدمه یا اولنی خلق د مسلمانانو و خیمو ته ورورسېدل. حتی د خالد رضی الله تعالی عنہ و خیمې ته ورننوتل. توره یې پورته کړه، غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنہ ښځه ووژني، خو هغه د دې سره بندي مجاعه ابن مراره پر نارې کړه، ښځه مه وژنئ، پرېږدئ. یعنی مجاعه د خالد رضی الله تعالی عنہ و ښځې ته امان ورکړي. په دغه وخت کې د مسلمانانو لښکر بیا سره یوځای کېږي. مهاجرین او انصار سره یوځای سوه او بیا یې جنگ شروع کړي. برا ابن معرور رضی الله تعالی عنہ داسې عادت درلودی چې جنگ به یې ولیدی د لښکر شاته د خیمو سره به کښېنستی، د بیرې څخه به رېږدېدی تر څو ادرار به ځینې وسو او بیا به په یوه وار راوغورځېدی. د زمري غوندې حمله به یې کول او څوک یې مخته نه سوای درېدلی. دا د ده عادت و. په دغه وخت کې برا رضی الله تعالی عنہ هم د خپل عادت سره سم توت سو او په جنگ یې شروع وکړه. د دوو لښکرو په منځ کې داسې جنگ شروع دی چې چا یې مثل نه دی لیدلی. په دې حمله کې د مسیلمه لښکر بیرته شاته کوي. دلته نو هغه د جهاد او شجاعت عجیب او نادر حالات ښکاره کېږي.
د مسلمانانو بیرغ د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ څخه ورڅخه دی او د مخه کېږي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورور دی او تر عمر رضی الله تعالی عنہ د مخه مسلمان شوی دی، د هغه اولو مسلمانانو څخه دی. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په جنگ کې مخته دی او د کفارو په لشکر کې په یو خاص او معلوم شخص یا سړي پسې ګرځي چې دا شخص رجال ابن عنفوه او په یو روایت کې دغه سړي نوم نهار ابن الضحال ذکر شوی دی. تر څو په رجال ابن عنفوه پسې ورسېدی. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نیزه پورته کړه او نهار یې په قوت په وواهه. نیزه د نهار په ځګر ننوته او تر شا یې املا یې ووته او ووژل شو. د دغه واقعې په لیدلو د یمامې یا مسیلمه د لشکر معنویات کمزوره شوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویل ورته وختي او په لوړ आवाज وویل: ای خلقو، غاښونه ټینګ کړئ او پر دشمن وارونه کوي او مختزي که څه هم یو قدم وي. زید رضی الله تعالی عنہ نور هم څه وویل او زه په خپل والله تر هغه خبرې نه کوم چې الله جل جلاله کفارو ته ماته ورنکي یا زه د الله جل جلاله سره ملاقات نسم. بیا به زه خپل رب ته خپل دلیل ووایم. یعنی تر هغه خبرې نه کوم چې یا کفارو ته شکست ورکوو یا زه شهید ووژل سم. او زید رضی الله تعالی عنہ په دغه جنگ او معرکه کې هغه وخت شهید ووژل سو چې د مسلمانانو نصرت او بری ډیر نږدې شوی وو. ورونو، څنګه چې زموږ په بحث کې زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او رجال ابن عنفوه دوه مهم شخصیتونه یاد کړل شو، نو دا ښه او بهتره بولم چې ستاسو د پوره معلوماتو لپاره دغه دوه نفره یو څه معرفي کړم. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو سره ناست وو او خبرې سره کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو لحظې ساکت او پټ خلص. بیا یو اصحاب کرامو ته مخ ور واړاوه او وی فرمایل: په تاسو کې یو سړی دی چې د دوزخ په اور کې به یو غاښ د احد تر غره لوی وي. یعنی په تاسو کې یو دوزخ دی او د دې لپاره چې ډیر عذاب ورکول شي یو غاښ به دونه لوی وي لکه د احد غر، نو نور بدن به څونه وي. دغه خبر په اوریدلو سره د مجلس ټول حاضرین په بیره کې شو. هر یو پر ځان بیریږي چې دغه نفر زه نه یم او یو وخت په امتحان کې ونه لویږم. هر یو پر ځان بیریږي چې آخره خاتمه مې بده یا پر کفر نشي. مګر د ټولو هغو کسانو چې په دغه ورځ دغه خبره ورته شوې وه خاتمه په خیر سره شوه. یا خو فی سبیل الله شهادت په نصیب شو یا د اسلام او مسلمانۍ په حالت کې مړه شوه. د هغه مجلس د خلقو څخه فقط دوه نفره ژوندي پاته وه چې یو یې ابو هریره رضی الله تعالی عنه او بل یې رجال ابن عنفوه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه همیش په بیره او ورختایی کې وو چې دغه پیشبینی زما په نصیب نشي، تر څو چې الهي تقدیر دغه پرده دغه بدبخت د خاوند څخه پورته کړه. رجال ابن عنفوه مرتد شو او د مسیلمه الکذاب ملګری شو. دلته نو هغه څوک معلوم شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې د بد مستقبل او بد خاتمه خبر ورکړی وو چې هغه دغه رجال وو. رجال ابن عنفوه څوک وو؟ رجال د یمامې د خلقو څخه یو نفر وو چې یو وخت ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیعت کوونکی او مسلمان ورغلی. کوم وخت چې اسلام او قرآن ذکر نو بیرته خپل قوم ته ولاړی، بیا مدینه منورې ته نه ولاړی، مګر هغه وخت لاړی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کړی وو
او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفہ ټاکل شوی وو. رجال و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د یمامې د خلقو حالات بیان کړ او دا یې ورته وویل چې هغه ټوله پر مسیلمه راټول شوي دي. بیا یې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته دا وړاندیز هم وکړي کته ما د یمامې خلقو ته د خپل قاصد په صفت ولېږي چې هغه خلق پر اسلام ټینګم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم اجازه ورته وکړه او رجال یمامې ته ولاړ. هلته مسیلمه الکذاب ورته وویل کته خلقو ته ووایې چې مسیلمه هم نبی دی زه به تا ته وزارت او ډیر مال درکم. اوس چې رجال د مسیلمه پر شاوخوا دغه ډیر خلق ولیده د ده دا خیال سو چې دوی غالبه کیږي. نو د ده غادر او خائن نفس ورته وویل ښه خبره دا ده چې د اوس څخه لا د مسیلمه په حکم او دولت کې هغه چې ژر راتلونکی دی یو مقام او کرسي لاسته راوړم. نو یې اسلام پرېښاوه او د مسیلمه وډلې ته ورداخل سو. حقیقت خبره دا ده چې و اسلام ته د دغه رجال خطر په خپل د مسیلمه تر خطر ډیر وو، ځکه ده د هغه خپل پخوانی اسلام او هغه مودې څخه ګټه اخیسته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وختو کې په مدینه منوره کې تیره کړې وه. خاصتا چې د قرآن مجید ډیر آیاتونه هم په یاد وه او اوس د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفة المسلمین له طرفه قاصد او سفیر هم دی. نو د دغه ټولو اوصافو څخه یې د مسیلمه د درواغجن نبوت د اثبات لپاره په خبیثه طریقه ګټه واخیسته. د خلقو په منځ کې به ګرځېدی او ویل به ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه اورېدلي دي چې ویې فرمایل مسیلمه زما سره په رسالت کې شریک کړل سو. او دا به یې هم ورسره وویل اوس چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفات سو نو د نبوت او وحیو د بیرغ اخیستلو دپاره تر ټولو خلقو حقداره مسیلمه دی. د رجال د دغو درواغو په سبب د مسیلمه پر شاوخوا ډیر خلق راوګرځېده او مسیلمه یې په نبوت ومانه. د رجال دغه خبرونه و مدینې منورې ته رسېدل او مسلمانان و دغه خطرناکه مرتد ته هغه چې خلق یې په لویه ګمراهي کې اچولي وه د قهر څخه سره ایښېده. مسلمانان پوهېده چې رجال به په دغه خپله ګمراهي سره مسلمانان و یوه لوی جنګ ته مجبوره کړي. خو په ټولو مسلمانانو کې هغه چې په ډېر قهر او غضب کې وو او د الله جل جلاله څخه یې غوښته چې د دغه رجال سره مخامخ سي هغه صحابي وو چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې په دغه خواږه نامه سره زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یادیږي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ څوک و؟ تاسو یې خامخا پیژنئ چې دی د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورور دی. هو د عمر ابن الخطاب مشر ورور دی. تر عمر رضی الله تعالی عنہ د مخه و اسلام ته داخل شوی دی او تر عمر رضی الله تعالی عنہ د مخه په فی سبیل الله جهاد کې شهید شوی دی. زید رضی الله تعالی عنہ د جنگ د میدان مشهور پهلوان وو، پټخولی او ساکت انسان وو، پر الله او رسول الله او الهی دین راسخه او ثابته ایمان درلودی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په هیڅ غزا کې نه دی پاتې شوی. په هر جنگ او غزا کې دونه په نصرت پسې نه ګرځېدی لکه په شهادت پسې چې ګرځېدی. د احد په ورځ چې د مسلمانانو او مشرکانو په منځ کې جنگ شدید سو، زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د جنگ په میدان کې ولاړ وو، هم یې وهل کول هم وهل کېدی. د ده ورور عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ولیدی چې زغره ځینې لوېدلې ده او دښمن یې په اساني سره وژلی سي. عمر رضی الله تعالی عنہ پر نارې کړه یا زید دغه زما زغره واخله په دغه جنگ کوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په جواب کې ورته وویل
زه هغه شهادت غواړم کم چې ته هم غواړې، او بې له زغرې یا بې له سپره یې په پوره قهرماني او فداکاري جنګ کاوه. موږ مخکې وویل چې زید رضی الله تعالی عنه ډېر کوشش کاوه چې د رجال سره په جنګ کې مخامخ شي، او دا یې تمنا وه چې د رجال د خبیث ژوند پای ته رسېدل یوازې د ده پر لاس وي. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په فکر رجال یوازې مرتد نه و، او د هغه مرتد کېدل هم د قناعت په لحاظ نه و چې اسلام د باطل دین ورته ښکاره شي، بلکې هغه د دنیا او د کرسۍ په امید او د منافقت په حیله مرتد شوی و. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دغه صفت کې چې د درواغو او نفاق څخه ډېر بد راتله، عیناً داسې و لکه د ده ورور حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه. هیڅ شي او هیڅ کار د دوی قهر او غضب دومره پر جوش نه راوستل لکه هغه منافقت چې د ذلیل دنیا د حاصلولو دپاره وي، یا د کښتو او شهواني غرضو د لاسته راوړلو دپاره وي. او رجال هم د دغه پست او کښته اغراضو دپاره دغه د منافقت ګناهکاره رول لوباوه. د ده په رول لوبولو د مسیلمة الکذاب د ملګرو شمیر ډېر زیات سو، نو دی و چې په دغه خپل عمل سره یې ډېر انسانان که د مسلمانانو څخه وه که د مرتدانو څخه وه و مرګ او هلاک ته برابر کړه، چې د ردت په جنګو کې ووژل سوه. اول یې ګمراه کړه او آخر یې هلاک کړه. دا ټوله د څه شي لپاره؟ دا ټوله د هغې لئیمې طمعې په سبب چې د ده نفس و ده ته ښایسته کړې وه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خپل ځان د دې لپاره آماده کړی و چې خپل مؤمن حیات د دغه فتنې په محوه کولو کې د لاسه ورکړي. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مسیلمه پسې نه ګرځېدی، بلکې په داسې چا پسې ګرځېدی چې د خطر د لحاظه تر مسیلمة الکذاب لوی و، او د جرم په لحاظ اشد مجرم و چې هغه رجال ابن عنفوه و. نن دا د یمامې ورځ راغله. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه اسلامي لشکر و خپلو ځایو ته سره وویشي، او د لشکر بیرغ یې و چاته ورکوي؟ د لشکر عمومي بیرغ یې و زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بنو حنیفه چې د مسیلمه لشکر و په مرګ جنګ کاوه. په شروع کې جنګ د امامې په ګټه و، او د مسلمانانو څخه ډېر نفر شهیدان سوه. زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ولیده چې د ځینو مسلمانانو په زړو کې بیره پیدا سوه. نو زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل وړي ته وختي او په لوړ آواز یې نارې کړه: ای خلقو، خپل غاښونه ټینګ کړئ، پر دشمن وارونه کوي او مخ پر وړاندې ځئ. والله زه به تر هغو خبرې ونه کم تر څو چې الله جل جلاله کفارو ته ماته او شکست ورکوي، یا زه د الله جل جلاله سره ملاقسم، او بیا به خپل دلیل ورته ووایم. وروسته د هغې لوړې څخه راکښته سو، خپل غاښونه یې ټینګ ونیول او شونډان یې سره جفت کړه، او د ده په نیز د جنګ مرکزیت او حالت په رجال پورې تعلق درلودی. د دشمن په سپو داسې ورننوتی لکه غشي، او په رجال پسې ګرځي، تر څو چې رجال یې ولیدي. دلته نو کله د چپه طرفه پر راسي او کله د راسته طرفه پر راسي. هر وخت چې به رجال د لشکر او جنگ په څپو کې ځینې ورک سو، زید رضی الله تعالی عنه به بیا په پسې و چې بیا به یې رجال ولیدي، توره به یې ورته برابره کړه، مګر د لشکر څپو به بیا رجال ځینې ورک کړي. زید به بیا په پسې و چې د لاسه یې ونوځي، څو په آخر کې یې تر غاړه ونیوي او توره یې پر هغه سر ورپورته کړه چې په غرور، درواغو او خباثت ډک و، او په نیزه یې داسې په نس کې وواهه چې تر شا یې ووتل. د درواغجن او منافق رجال په وژلو سره د مسیلمه او د هغه د جنگ د قومندان محکم ابن طفیل په زړو کې بیره پیدا سوه، او د دوی په لشکر کې د رجال د وژل کېدلو خبر داسې ژر نشر سو لکه د باد په ورځ چې اور نشریږي. دا ځکه چې مسیلمه و خپل لشکر ته د قطعي کامیابۍ وعدې ورکولې،
او ورته ویل به یې چې د کامیابۍ په سهار به دی او رجال او محکم ابن طفیل خپل دین نشروي او خپل دولت به جوړوي، خو اوس هغه دی رجال ووژل سو. نو د مسیلمه دغه پیشبینی درواغ سوه. داسې معلومیږي چې سبب محکم هم ووژل سي او بل سبب په خپل مسیلمه هم ووژل سي. په دغه قسم د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ضربه او واری د مسیلمه د لشکر په سپو کې تزلزل او وارخطایی پیدا کړه. مګر کم وخت چې د رجال د وژل کېدلو خبر په مسلمانانو کې نشر سو، د دوی عزم او همت د لوی غرو پر قسم لوړ او ثابت سو. هغه زخمیان چې پراته و بیا راپورته سو، تورو ته ور حمله کړه. هغه خپل زخمونه او دردونه یې هیر کړه. حتی هغه کسان چې د مرګ په حالت کې و د دوی د ژوند څخه بل څه نه و پاته بې له یو څو ساوي یا څو نفسه. دغه خبر د هغو وغوږو ته داسې ورورسېدی لکه یو خوږ او شیرین خوب چې څوک یې ویني. دا یې خوښه وه چې په دوی کې یو څه قوت وای او بیا د جنگ دپاره راپورته سوي وای. دغه د کامیابۍ منظر یې په دغه آخري حالت کې لیدلی وای. مګر هیهات دا کله کېدلی سي و دوی ته اوس د جنت دروازې د دوی د استقبال دپاره خلاصې سوي وې او دوی اوس اورېدل چې د جنت د دروازو څخه د دوی په نومو ورنارې کېدل. د رجال تر وژلو وروسته زید بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خپل لاسونه و اسمان ته پورته کړه و خپل رب ته دعا کول او د خپل رب د نعمتو شکر یې ادا کاوه. بیا یې په هغه پټه خوله خپلې تورې ته ور حمله کړه او په جنګ یې شروع وکړه. ویلې ده چې جنګ د مسلمانانو په ګټه دی او د دوی حتمي نصرت را نږدې کېدونکی دی. نو د خپل ژوند د خاتمې دپاره تر دغه ښه وخت و ده ته نور معلومېدی. دلته یې دا تمنا او ارزو وکړه چې کشکې مې الله جل جلاله دغه د یمامې په ورځ شهادت په نصیب کړي. د شهادت په شوق د دشمن په منځ کې داسې ودرېدی چې هغه خپله عظیمه خاتمه یې غوښته او په آخر کې دغه زموږ جنګي قهرمان شهید ولوېدی. بلکې داسې ووایست چې شهید پورته سو. دا د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه لنډه سوانح وه او اوس به بیرته د بنو حنیفه جنگ ته ولاړ سو. جنگ ډیر شدید دی او د مسلمانانو لشکر په نوې حمله کې پر مخ ورهیدي. هلته مسلمه نارې وهي الاموال النساء، یعنی ښځې او مالونه د لاسه مور کوي. بنو حنیفه بیا ټینګ سوه او جنګ یې شروع کړي. د زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د مسلمانانو څخه یو نفر بیرغ پورته کړي، مګر د جنگ د شدت څخه پر شاځي تر داسې اندازې چې د مسیلمه لشکر د بل وار دپاره د مسلمانانو خیمو ته ورورسېدی. دلته مسلمانانو نارې شروع کړې یا للانصار یا للانصار. دلته بیا د مسلمانانو لشکر سره یو ځای سو، خاصتا انصار سره راټولیږي. یو د هغو کسانو څخه چې دغه جنگ یې لیدلی دی او پکښې حاضر وو عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه وایي کم وخت چې دغه ناره وسوه یا للانصار، یو د انصارو څخه چې د جنگ په شروع کې په چپه اوږه کې په غشي ویشتل سوی وو، دغه چپه طرف یې شل او بدن یې بې حرکته سوی وو. هغه شل نفر چې دغه ناره واورېده چې یا للانصار، توره یې واخیسته، غواړي چې د جنگ میدان ته ور داخل سي، خو تګ نسي کولی، حتی ولاړېدلی نسي. نو یې پس کېدلو شروع وکړه، ورسکېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل یا ابن اخي، ای وراره څه کوې؟ ته نسې تلای؟ ده ویل هغه ناره کوونکی زما په نامه نارې راوهي. ما ورته ویل هغه ستا په نامه نه دي در نارې کړي، بلکې هغه وایي یا للانصار. ده وویل زه د انصارو څخه یم او دغه د دوی نارې ته باید جواب ووایم، دغه د دوی بلنه باید قبوله کم که څه هم پس کېدلو سره وي. او دغه سړی تر هغه وخته د جنگ میدان ته ورسکېدی څو شهید سو.
دلته د مسلمانانو فداکاري ښکاره شوه او مسلمانانو خاصتا انصارو په نوې حمله شروع وکړه څو د مسیلمه لښکر یې بیا پر شا کړي. مسیلمه د لښکر تر شا ولاړ دی او خلق و جنگ ته تشویقوي. محکم ابن طفیل د مسیلمه د لښکر قومندان دی او دریم واره بیا د مسلمانانو پر لښکر حمله وکړه. دا ځل بیا د مسلمانانو لښکر ماته وخوړه او په تیښته یې شروع وکړه. د جنگ میدان یې پرېښاوه. په دغه وخت کې د مسلمانانو بیرغ سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پورته کړي او دغه نارې وهي یا اهل القرآن. دا وار د مسلمانانو شعار او ناره یا اهل القرآن سوه او وایي یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال، یعنی ای د قرآن اهله، ای د قرآن حافظانو، قرآن په عمل سره ښایسته کړي، عمل په وکړي. په دغه ناره سره په سوو د قرآن مجید حافظان راټول سوه. د هر چا چې قرآن مجید په یاد وو هغه په میدان جنگ کې ودرېدی او په جنگ یې شروع وکړه. دغه د قرآن مجید د حافظانو شمیر 900 او څو نفره وو. دغه 900 نفره د 40,000 یا 1,00,000 نفرو په مقابل کې جنگیږي چې د دوی د جملې څخه 500 نفره حافظان شهیدان سو. سبحان الله. دغه د قرآن مجید واقعي حافظان و چې د قرآن کریم د عملي کولو د پاره 500 نفره په یو وار په دغه جنگ کې شهیدان سو. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په دغه جنگ کې حاضر وو او دغه جنگ ځینې حالات لیدلې دي، هغه خپل لیدلې حالات بیانوي او وایي والله عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه می ولیدي چې پر یوه ډبره ولاړ وو او نارې وهلې یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال. د هغه غوږ پریو او په سر یې ځړېدی، خپل غوږ یې هیر وو، د هغه په فکر کې نه او نارې وهلې. همدارنګه ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه شدید جنگ کاوه او کفار یې وژل، خو د کفارو له طرفه ووهل سو، د اوښه ولوېدی، شهید کړل سو. دغه کافر ورتیر سو، غواړي چې نور یې هم ووهي، مګر د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه اوښ پښه پورته کړه او کافر یې پر مخ وواهه او ویې وژي. ورونو، موږ مخکې وویل چې سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو بیرغ پورته کړي، خو د کفارو حملې پر ډیرې سوې. سالم رضی الله تعالی عنه نه غواړي چې پر شا ولاړ سي، نو یې د مځکې په ریګو کې غار جوړ کړي او دی پکښې ودرېدی. دا د دې دپاره چې پر شا ولاړ نه سي، او تر هغو یې جنګ کاوه چې دواړه لاسونه یې د تورو په ضربو یا وارو پرې سوه. بیا یې هم تر هغو بیرغ لوړ نیولی و څو شهید ووژل سو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي په والله که سالم مولا ابو حذیفه ژوندی وای ما به د خلافت دپاره شورا نه وای جوړه کړې، یعنی وصیت به مې کړی وای چې تر ما وروسته هغه خلیفه دی، د شورا جوړولو ته ضرورت نه و. دا د سالم رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی. په دغه جنگ کې د جهاد او شجاعت داسې نمونې ښکاره سوې چې په هغو سره مثال راوړل کیږي. او بیا د مسلمانانو د صبر په سبب او د قرآن کریم د حافظانو د ثبات او شجاعت په سبب د مسیلمه لښکر شاته ووهل سو او مسلمانانو پر کفارو شدیده حمله شروع کړه. د مسلمانانو له طرفه یو غشي ورغلی او پر محکم ابن طفیل وموښتی. محکم د مرتدانو د لښکر مشر او قومندان دی. ویل کېږي چې دغه غشي ویشتونکی عبدالرحمن ابن ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنهما و. محکم ولیده چې د مسلمانانو دغه شدید حملې په مقابل کې د لښکر پر شا ځي، پوه سو چې لښکر یې ماتیږي او شکست خوري، نو یې نارې کړه یا اهل یمامه باغ ته ننوځئ. دلته د اقربا و منطقې ته نږدې یو باغ و چې شاوخوا ډېر لوی او لوړ دیوال پر راګرځېدلی و او دغه باغ د یمامې د قلاو څخه د باندې و. محکم ابن طفیل خپل لښکر امر کوي چې دغه باغ ته ننوځي. د مسیلمة الکذاب لښکر باغ ته ننوتی او په خپله مسیلمه هم په دغه باغ کې دی. کوم وخت چې ټول لښکر باغ ته ننوتی، د باغ دروازه یې وتړل،
مسلمانان په پسې دي، خو د باغ دیوالونه ډېر لوړ دي، نشي کولای چې تر دغه لوړو دیوالو ور واوړي. د ننه په باغ کې د مرتدانو د لشکر په زرهاو نفر موجود دي. مسلمانانو باغ محاصره کوي، مګر اوس څنګه ورننوځي؟ د ننوتلو لار نشته. که مسلمانان وغواړي چې تر دیوالو ور واوړي، د مسلمان نفر هلته ورته ناست دي او وژني یې. دلته د براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره سو. هغه براء ابن مالک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي ډېر خیرن او سپیره سړی به وي چې د دروازو څخه شړل کیږي، مګر که الله جل جلاله ته قسم ورکړي، الله جل جلاله دغه د قسم ورپوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم براء ابن مالک دی. یعنی ډېر داسې کسان شته چې په ظاهري شکل بخوار او غریب وي، څوک په اعتبار نور کوي، مګر که دغه سړي وویل محترم ورونو، څرنګه چې فتات پای ته ورسېده، نو زموږ پاته بحث یا پاته قصه به په راتلونکې څلرمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.